नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहु। ड्राइवरान چې ډرایوینګ کوي نو لایسنس ورسره پکاري او د لایسنس ته حصول دپاره په ډرایوینګ سکول کې ټریننګ ضروري یا استاد دله ټریننګ ورکړی، خو لیسن بغیر د یوازې په ټریننګ نه میلاویږي تر څو پورې چې د یو ډرایور استاد ټیسټ نه پاس کړی. ته ویلی شي چې لاول به ټریننګ کې بیا به ټیسټ ورکې، اکه ټیسټ یې پاس کو نو بیا به تا ته لیسنس میلاویږي. موږ د رمضان په دوران کې ټریننګ وکړو، اوس موږ د شوال یا د اختر په میاشت کې د هغې ټیسټ ورکوو. اکه ټیسټ پاس کو له لیسنس په میلاو شي چې هغې ته تقوا وي او دغې لیسنس یافتهو خلقو ته الله اعدت للمتقین جنت تیار کړی دی. ته ویلی شي چې رمضان میاشت زمونږ ټریننګ و او د شوال میاشت او په دې پسې راتلونکې میاشت کې زمونږ ټیسټ دی. کومو کسانو چې د روژې په میاشت کې د سهار مونځ د امامتۍ سره کاو دی ټریننګ کړی دی، خو چې د اختر په میاشت کې سهار مانځله نه راځي نو ټریننګ پرچه یې فیل کړه. اوس د لیسنس په تمه کېږي دی نه، ځکه پیپر پاس کول غوښته د سهار په مانځه کې دی اوس نه، بلکې د اختر په ورځ یا په دویمه ورځ د اقامت دپاره سړی نه میلاویږي. ته ویلی شي چې د ټولو خلقو ټریننګ کلاسونه اغوستي دي، خو د امتحان په پیپر کې هغه دی فیل شو. کومو خلقو چې په رمضان کې د الله د حکم مطابق د ورځې حلاله کانم په ځان حرام کړې وه، تر ماښام بانګه پورې څه نه خوړل، که هغه اوس په میلو او په ټیلو کې حرام خوراکونه کوي نو ټیسټ بل فیل کو، دا بل پیپر فیل شو. او دې سړي ټریننګ خو کړی و خو ټیسټ یې ورکاو نو په ټیسټ کې خو پاتې شو. او کم سړي چې د رمضان په میاشت کې خپله روژه لغوې وررفس د بې پیدو خبرو نه بچ ساتله، خو اوس په اختر کې هغه داسې نارواګانې شروع کړې چې هغه پښتو کې وایي چې سپی په نوړی نالي، د ده خبرې او د ده کنځل او د ده شور، نو دی بله پرچه فیل کړه. نو لیسنس په ده تعلق میلاوېده چې ټیسټ پاس کړي او ټیسټ کې خو دی په دریو وړو پرچو کې فیل شو. د سهار په مانځه کې نه و نو یو پرچه یې فیل کړه، د حلال او د حرام فرق یې پرېښود نو بله پرچه یې فیل کړه. په گفتگو کې د ده تربیت شو نو گفتگو اوس هم د ده عامو خلقو په شان شوه نو بله پرچه یې فیل کړه. نو اصل مقصد پرچه پاس کول دی او لیسنس حاصلول دی، او هغه به الو کېږي چې دی دا ټیسټونه پاس کړي. د دې وجې نه نیکانو خلقو چې د روژې میاشت په تېره شوه نو په شا به یې کتل او الله نه به یې غوښته چې یا الله په روژه کې چې موږ ټریننګ کم حاصل کړی دی د هغې فروټ او د هغې ثمره راکې او زمونږ هغه نیکۍ په خپل در کې قبولې کړي. نو شپږ میاشتې به مسلسل دعا کوله او شپږ میاشتې پس به بیا د راتلونکې روژې دپاره سوال کوه چې خدای راتلونکې روژې میاشت موږ ته نصیب کړي. نو زما ستا دپاره دا یو اهم موقع ده چې په دې کې دا ټیسټ زموږ نه اوس اخیستل شي. ټریننګ خو موږ کړی الحمدلله، خو هسې نه چې په دې پرچه کې پیل شو. نو د سهار په مانځه کې حاضري ضروري ده، د حرام او د حلالو فرق ضروري دی، او په گفتگو کې احتیاط ضروری دی. ادروایز که ډېره قیمتي دوایي چا خوړلی مریض، خو چې کله دوایي الټی کوي نو بیا ورته موږ ډریپ لګو ځکه چې هغه الټی کوي. نو کمې نیکۍ چې تا اخیستې وې نه تا په اختر کې الټی کړې نو اوس تا ته به ډریپ لګول غواړي. د دې وجه نه چې زما ستا په ذهن کې دا خبره وي چې زما ستا د زندګۍ مقصد قربت الهي و چې الله ته قرب حاصل کړي، قرب الهي چې الله ته نږدې شي. او الله ته د نږدې کېدو دپاره چې د بخاري کوم حدیثو او موږ ته یې چل ښوولی و چې وما تقرب الی عبدي
بشیء احب الی مما افترضت علیه، زما بنده چې ماته په کوم شي را نږدې کیږي د ټولو نه خوږ شی ماته چې دی هغه فرض دی. فرض روجې، فرض منځونه، فرض زکات، فرض حج، فرض فطرانه او فرض قربانی. دا چې ته کینو په دې به ته الله ته نږدې کیږي. نفل خوند کوي خو چې د فرضو نه پسي. د دې وجه نه چې کوم سړی فرض عبادت نه کوي، هسې خپلې پیسې لوزي یا هسې نفلونه کوي او د سار فرض مانځله نه ځي، دی په یو قسم له په دین پورې ټوکې کوي، ځکه چې د الله رسول د الله د طرف نه چې کوم په حدیث قدسي کې الفاظ دي نو ډومبنی سټیپ فرض دی. البته که ته په دې فرض کې نکار پیدا کول غواړې، خوند پیدا کول غواړې، نو د فرضو نه پس بیا نفل دی به ورسره هم کوې. کوم چې ادر دین فرض وي دې ته کله موږ سنت وایو، سنت مؤکده، سنت غیر مؤکده، او کله ورته موږ نفل وایو. نو وی ټول 11 رکاته مونځ په مسلمان باندې په 24 غنټې کې فرض دی، خو دغه 11 رکاته فرض کې خوند پیدا کولو دپاره د دې نه مخکې وروسته د ده دپاره څه نفل یا زیاتی عبادتي. او دا دومره قیمتي دی چې الله په صورت بقره کې ویلي فمن تطوع خیرا فهو خیر له، څوک چې په خپله خوښه سره هغه عباداتو کې چې ما پې نه دي فرض کړي دا به د ده دپاره ډېره زیاته غوره. جو کوئی مزید نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، جو شخص نیکیوں میں سبقت لے جائے وہ اس کے لیے بہتر ہے. دای ترجمې دي فمن تطوع خیرا. تطوع هغه عبادت ته وایي چې په تا فرض نه یو طی کې. د دې وجې نه موږ ته چې کوم شیډول رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړی نو د هر فرضو نه مخکې وروستو څه نه څه نفلي او د هغې خپلې فایدې. مولانا منظور نعمانی رحمت الله علیه لیکي چې د ماسپښین فرض 4 رکاته دي پته، خو د دې نه مخکې 4 رکاته سنت تر دې دپاره کې چې ته د الله تعالی د قرب دربار عالیه سره مانوس شي، یو قسم لا اکلیمیټایز شي، یو قسم لا اورینټډ شي، او تر دې ماحول سره یو قسم له اشنا شي او تا ته د قرب الهي لارې اساني شي. چې بیا ته 4 رکاته فرض وکې، د هغې نه پس بیا 2 رکاته سنت دي چې هغه ته ادر دین فرض ته نفل لفظ وي، نو هغه ته ځکه کې چې که ستا په دې 4 رکاتو فرضو کې څه کمی پاتې شوی چې د هغې تدارک وشي. نو غټه خبره شوه. یو دا چې ته یو ځای ته راشي نو ستا انټروډکټري کلاس وي چې په هغې کې تا ته د هغې ځای تعارف کوي، نو گویا کې د تعارف دپاره تا مخکې 4 رکاته سنت وکړل او بیا چې تا 4 رکاته فرض په اهتمام سره وکړل نو بیا ورپسې 2 رکاته سنت ځکه کې چې که په دې 4 رکاتو فرضو کې څه کمی پاتې شوی چې په دې سنتو پوره شي، نو د خپل فرضو د کمی د پوره کولو دپاره د نفل اهتمام ډېر ضروري دی. په یو حدیث کې دا ډېره په ښکاره باندې ویلې ده چې تا ته به یو فایده چې کم سړی د قیامت په ورځ چې حساب کیږي نو دا وړو زړو ټولو ته پته ده چې ړومبنی حساب به د مانځه کیږي، نو بیا ورپسې نور حساب به شروع شي. نو کله چې د مانځه حساب شروع شي نو الله تعالی به وایي انظروا فی صلاة عبدی، زما د دې بنده دا مونځ چک کئ، فإن کانت تامة کتبت تامه، که دا ټول فرض منځونه صحیح کړي نو پوره به ولیکلی شي، او دا ډېر یو ګران کار دی. ځکه د الله رسول وایي چې د الله رحمت زما سره نه وي نو زه هم نشم وتی، نو ما ته به څه وځو. خو به هر حال پروسیجر او طریقه کار د عدالت د الله دا دی چې اول به ستا فرض چک کي، نو که ستا په فرضو کې څه کمی نو الله به بیا خپلو فرشتو ته وایي چې په دې کې که څه کمی یي که نه نو اوس یو کار وکئ، وإن کانت ناقصة، کو چېرې د فرضو دا ریکارډ کې څه کمی نو یقولو، نو الله به وایي انظروا هل لعبدی من تطوع، وګورئ زما د بنده په عملنامه کې چېرته نفل شته، نو که په دې کې سنتي په دې کې نوافلي نو فإن وجد له تطوع، کو چېرې په دې کې نفل هغه وموندل د ده په کیس کې وو نو تمت الفریضة من التطوع، نو د نفلو نه به کمی پوره کړي. د دې وجه نه بعضې خلق فرض منځو کې بار ته راوځي موږ سنت نه کوو، دا ډېر زړور دي. که فرض که ردی دا فرض واقعي چې پوره نو واقعي چې سنتو ته به ضرورت نه وي، خو دا خو نشي کیدی. دا سړی بېقوفه لیونی او قمقل کیدی شي چې دی وایي چې زما فرض پوره دي، ځکه هر سړی دې ته ګوري چې د هېچا فرض پوره کیدی نه شي په هغې سټنډرډ
په کم معیار چې الله ته مطلوب دي. د دې وجه نه د هر فرض عبادت د سلام د ګرځېدو نه پس موږ ته وینا ده چې تاسو وایئ چې الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله 3 پیرې ووایئ. چې دا مونځ څنګه په کار داسې ونه شو، نو د اصل مسلمان او د اصل مؤمن نښه دا ده چې خپل فرایض په خپل ذهن کې کم ګڼي چې دا نه پوره کیږي. څنګه حق چې و ادا نه شو، نو دی پای پسې بیا نفل کوي. نو نفل دی ځکه کوي چې کمی پوره شي. بل طرف ته کلیر کټ الله تعالی وایي چې ردې سړي په فرضو کې که څه کمی، نو وګورئ چې که نفل کوي چې موږ ولا هغه کمی په هغې پوره کړو. نو چې کم سړی شوري او دومره زړوري چې زما فرض پوره دی، جو نه دی کوي نفل. خو داسې خلق ډېر کم دی، کوي نه به قمقلي او به ناپوهې او به د ځان دشمناني. زما ستا دپاره پکې اشاره دا شوه چې ما تا به د خپلو منځونو سره نفل منځونه میلاوو، او یوازې منځونه نه، د خپلو فرض روجو سره به نفل روجې میلاوو، او د خپل فرض زکات سره به نفل صدقې میلاوو. ځکه چې پروسیجر دا شو چې که په فرضو کې ستا څه کمی نو الله به ستا په نفلو کمی. نو موږ له پکار دي چې سیف سایډ والو، محفوظ طرف والو، او ځان د آخرت هغه انجام خپل محفوظ ساتلو دپاره د نفلو اهتمام وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابي راځي او اوبه ورته ورچي د اوداسه په دوران کې. حضرت ته خوشحاله شو. ربیعه اسلمي رضی الله عنه صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سل ربیعه څه څه غواړې نو غواړه. نو که زموږ په شان وی نه موږ به وی چېرې ویزه مې پکار ده او ملازمت مې پکار دی او حکومت او منبري مې پکار ده. خو ربیعه که نه، نو هغه ورته وی اسألک مرافقتک فی الجنه، د خدای رسوله که زه ستا سره په جنت کې یو ځای یم، نو زه دا غواړم. نو حضرت پې کراس کوي، وی او غیر ذلک، نور څه غواړې؟ نو هغه ورته وی نه جي هو ذاک، بس دقه مې مطلب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې نه وایي چې اوبه راته اچوه. نو جمزې به دې ورته وایي فاعنی علی نفسک بکثرة السجود، بیا داسې وکړه چې امداد زما سره وکړه، زما مړه کېږي چې ته زما سره یې، خو ته داسې چل وکړه چې سجدې ډېرې کوه. نو سجده خو هسې نه کېږي، په مانځه کې کېږي. او په مانځه کې 17 رکعات کم فرض چې د هغې خو خپلې سجدې دي. نو په یو رکعت کې خو ته 3 سجدې نه شي کولی. نو مطلب دا شو چې نفل منځونه ډېر کوه، ځکه چې هر څومره نوافل ته وکې نو په هر رکعت کې 2 سجدې، نو سجدې به دې ډېرې شي. نو کم خلق چې د تهجد اهتمام کوي، کم خلق د اشراق اهتمام کوي، کم خلق د اوابینو اهتمام کوي، دا خلق د نفل اهتمام کوي، د دې سجدې به ډېرې. او د الله رسول چې څنګه هغې صحابي ته ویلي و، داسې ما ته هم دا اطلاع ده، زما ستا دپاره سبق دی چې که وایو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا غواړو، نو موږ له پکار دي چې د فرضو نه علاوه د نفل عبادتو اهتمام وکړو. او په هغې کې یو دا حدیث دی چې بکثرت سجود، سجدې ډېرې که نه سجدې الو ډېرېږي چې نفل رکعتونه ډېر شي. همدغه رنګې د فرض روژه ده. څنګه چې موږ روژه ونیوه، نو د دې روژې د میاشتې د فرض روژو نه مخکې د شوقدر میاشت وه، او حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د شعبان په میاشت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره نفلي روژې نیوې، دی چېرته په کال کې په یو میاشت کې هم دومره نه دي نیولي. زما ستا لپاره دا سبق دی چې څنګه د فرض 4 رکعاته فرضو د ماسپښین د 4 رکعاتو فرضو نه مخکې موږ 4 رکعاته سنت کول، داسې د فرض روژې د رمضان نه مخکې موږ به په شعبان کې روژې نیول دي. او چې کله به 4 رکعاته فرض ختم شي، موږ 2 رکعاته سنت کوو. نو دغه رنګه چې د رمضان میاشت ختم شي، نو د شوال په میاشت کې، یعنې د اختر په میاشت کې بیا به 6 روژې نیسي. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه نه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، چې حضرت ویلي و من صام رمضانه، چا چې د رمضان 30 روژې 29 روژې پوره کړې، ثم اتبعه 6 من شوال، بیا د شوال په میاشت کې د ړومبۍ ورځې نه پس، یعنې ړومبۍ ورځ روژه حرامه ده، د هغې نه پس 6 روژې پوره کړې، کان کصیام الدهر، دا داسې دي لکه چې د ټول عمر روژه وي. دا مسلم روایت کړی دی. دا یو کلک حدیث دی، او په دې کې زما ستا دپاره دا یو سبق دی چې موږ د خپلې روژې د کمی پوره کولو دپاره د نفلي اهتمام کوو. نو د وړوکې اختر په میاشت کې به 6 روژې نورې نیسو. دا که څوک مسلسل نیسي، او که څوک څه پرېږدي او څه نیسي، خو چې 30 شوال ته 6 روژې پوره کړي، نو د دې حدیث ته ریکوایرمنټ به پوره شي. او په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ثوبان رضی الله عنه روایت دی، دا میتھمیټیکلی یعنې د حساب کتاب په لحاظ سره ثابته کړې ده. حضرت په خپله ایکسپلین کړې ده، څه وایي د رمضان روژې یوه میاشت چې تا نیولي، دا د 10 میاشتو د روژو برابر دی. او بیا حضرت د هغې دپاره ریفرنس حواله ورکوي د سورت بقره د آیاتو
من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یوه نیکي وکړه دله به خدای پاک 10 نیکۍ ولیکي. نو څه مطلب چې 10 نیکۍ لیکي نو یوه میاشت چې ته روژې ونیسې نو تاله به 10 میاشتې ولیکي. په دې فارموله باندې خو د 10 روژې شور شوې 10 میاشتې چې 10 دې شور شوې نو ستا دپاره نو بیا حضرت وایي 6 روژې چې ته ونیسې نو د دې نه به 60 جوړې شي ځکه چې الله یو په 10 ورکوي. نو چیله چې په 10 کې ضرب ورکړي نو چی د هایي 60. نو چې کله دا دنې نو 60 څه ته وایي په هره میاشت کې 3 یا 29 روژې نو 3 ورځې نو پوه شه چې دا 2 میاشتې دوه شوې. نو فذلک صیام الدهر. نو داسې روژې د ټول عمر لکه ستا چې ټول عمر روژې. گویا کې کیلکولیټډلی هم تا ته ویلې ده دا خبره او تا ته په عام الفاظو کې هم ویلې وه چې تا له پکار دی چې د فرض روژو نه پس د نفلي روژو اهتمام وکړي. بعضې کارونه داسې چې الله تعالی زما ستا په شان د مصروف سړي چې هغه د الله دین له او د الله عبادت له ډېر وخت نشي ورکولی او وړی کېږي نو الله تعالی ورته د رسول الله په طریقه باندې شارټ کټس ښوولي دي چې یو په 10 شي نو 6 روژې ونیسه نو بیا ټول کال روژه به دې الله ولیکي. او دغه خبره په بل انداز کې دا ویلي و 3 من کل شهر. په هره میاشت کې چې 3 روژې نیسې نو په هره میاشت کې چې 3 روژې نیسې نو داسې لکه ټوله میاشت د روژې ځکه چې 3 له چې په 10 کې ضرب ورکړي نو 30 نو 3 د هایي 30 نو بیا ټیک شو. نو بیا د الله رسول وایي و رمضان الی رمضان. او رمضان خو نیسي دا رمضان دې ونیوه هغه بله دې ونیوه نو په د 11 میاشت کې دی په هره میاشت کې 3 روژې نیوې او په رمضان کې خو د رمضان ونیو نو فهذا صیام الدهر کله. دا داسې ده لکه ټول عمر چې ستا روژه وي. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور نفلي روژو چې کوم موږ ته دغه کړی تاکید کړی نو یو یې راته دا ویلو چې داسې وکړئ چې په هره میاشت کې 3 روژې نیسئ نو داسې دي لکه چې ټول عمر دې روژه وي خو یوازې په دې مه کلکېږه ورپسې نور هم شته. وصیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. عرفې ورځ را روانه ده 9 تاریخ د ذوالحجې د لوی اختر چې سبا پسې د اختر ورځې چا چې د هغې نفلي روژه ونیوه الله تعالی به ورته د 13 او د آینده کال دې ته ایډوانس وایي په ایډوانس کې ګناهونه معاف کړي. بعضې څیزونو له الله قیمت بړاو کړی ما تا پکې څه کار نشته نه په دې کې موږ څه خبره کولی شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي د جویریه رضی الله تعالی عنها د سار مانځله چې پاسېدلې ده د اشراقه پورې په مصله ناسته ده. حضرت کور ته راغی ویې ته لا تر اوسه ناسته هغې ویاو حضرت ورته شارټ کټ وښوو وی دا تا چې کومې دغه وې د دې په ځای که تا یو 4 کلمې راته ښیم که دا 3 پیرې وي نو ستا یې دومره ثواب دی. مطلب دا چې ته کېناستی شي هر سړی نشي کېناستی. یو سړی ډیوټۍ له ځي نو یو سړي سار وختي حاضري ده نو یو سړي د شپې ډیوټي کړې ده نو سار وله خوب ورځي نو حضرت ته شارټ کټ ښوولی وی چا چې 4 کلمې 3 پیرې وي نو ستا د دې ناستې برابر ثواب به ورته میلاو شي. ای بیا ورته کلمې وښوې سبحان الله وبحمده. نو ړومبۍ کلمه عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته. دا 4 کلمې چې د وې 3 پیرې نو 3 4 باره شو نو چې دا دې وي نو د دغې عمره ثواب به درته میلاو شي. مطلب دا دی چې شارټ کټس رسول الله ښوولي هغه کسانو ته چې هغه مصروف دي او هغې خامخا اړه کېږي د هغې دپاره دا لارې دي. نو یو طرف ته یې په روژه کې وښوه بل طرف ته یې په منځونو کې وښوه او بل طرف ته یې په ذکرونو کې وښوه چې که ته فرض که دا ذکر کول غواړې نو بیا تعالی دا پکار دي. نو زما ستا دپاره اوس سبق څه شو؟ یو سبق زما ستا دا دی چې مونږه ټریننګ کړی دی خو اوس زمونږ پرچه ده نو هر سړي له پکار چې سنجیده شي د خولې نه چې خبره وباسي چې وایي چې دا زما ټیسټ دی هسې نه چې فیل شم او چې کله د منځونو وخت راشي دا زما ټیسټ دی هسې نه چې فیل شم او کله چې دغه خبر راشي د خوراک خبر راشي نو هسې نه چې حرام او حلالو کې فرق ونه کم فیل شم او که فیل شم نو لیسنس نه میلاویږي ځکه لیسنس د ټیسټ ته پاس کېدو نه پس میلاویږي. او بله دا چې زما په روژو کې که څه کمی پاتې شوی نو الله ویلو چې فمن تطوع خیرا فلهو خیر له که خپل خیر غواړې نو نفلي عبادت له زور ورکه او د دې میاشتې دپاره بهترین نفلي عبادت د روزې په صورت کې چې دی هغه د شوال 6 روژې دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.